मुफ्ती तुफैल राजी साहब के दिलचस्प और इस्लाही बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله تعالی مهرباني وکړه په نبی عليه الصلاه والسلام باندې مهاجرین او انصار صحابه باندې. في ساعة العسرة هغه صحابه چې دو تابعداري وکړه د نبی عليه الصلاه والسلام د تنګې په وخت کې. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه چاته پوښتنه چې ساعة العسرة نه څه مراد ده. د ساعة العسرة د تنګې وخت د سختۍ وخت چې الله تعالی فرمایي چې ساعة العسرة د سختۍ وخت یقیني چې دا به د سختۍ وخت نو دینه څه مراد دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې دینه مراد هغه وخت دی چې کله مونږه د غزوه تبوک په موقع باندې د تبوک میدان ته ووتو او دا د یو طرف نه تقریبا 700 میل فاصله ده د یو طرف نه. نو وس دوه طرفه شمارو کا او په دې حالاتو کې چې سخته ګرمي و او د ازمکه خټ کېدا ازمکه سما خټ کېدا او په دې حالاتو کې چې زموږ سره د اناج درک نه لګېدو کمی کجوري د ځان سره وړي وي نو هغه کجورو کې دنه سپګې شي وي هغه سپګې وند کې بګونی شي داسې کجوري وي زمونږه او کم زموږ سره د خوراک د پاره کم جو یعنی جوار نو هغه جوارو کې دنه هغه سپګې بګې شي وي داسې جوارو بینه ګړو او موږ په دې حالاتو کې ووتو وای موږ چې اوسه ته ورسېدو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ټول لشکر والا تګشیو او دومره تندوا چې د تندې د وجې نه زمونږ سټونه داسې وو چې موږ زمونږ سټونه څنګه غورځيږي مات به شو به غورځيږي او په دې حالاتو کې موږ د نبی عليه الصلاه والسلام سره روانو نور د مخ کې تلو زمونږ هغه تاب ختم شو طاقت ختم شو چې کلم طاقت ختم شو د وجود نو داسې کسان بکیو چې هغه وخان لال کړه وخان یې لال کړه او د وخانو کم لریو د وخانو چې کم لریو نو دا غلرو نه وګوس کړي دومره سخت وا او غلری چې کوم دې بیا راواچولا په بملاګانو باندې چې د وجود ته لګ نمی حاصل شي لګ لونوالي وته حاصل شي ودا هغه ساعه العسره دی ومونږ نبی عليه الصلاه والسلام لرالو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وایزو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای او نبی عليه الصلاه والسلام ته مارز کوي الله رسوله تاسو الله ته دعا وکړئ تاسو دعا نه رد کیږي چې الله تعالی په موږ باندې رحم وکړي چې کوم اس کم موږ له خبره ته میلاو شي کنه د تندې د وجینا زموږ سټونه مات کیږي موږ به جنگ څنګه کوو. نبی عليه الصلاه والسلام لاس مبارک اوچت کړ او نبی عليه الصلاه والسلام دعا وکړه یا الله په دې مسلمانانو باندې خپل د خیستا رحم او د کرم باران وکړي. وای دا الله د نبی عليه الصلاه والسلام لاس په مخ نو راخو دي و چې باران شروع شو باران شروع شو او داسې باران شروع شو چې ټولو سونه لشکر والو هغه لوخي ډکړه او به حاصل کړي او د هغې نه بعد مونږه خاپ هغه په وګو کې خام ماړو شو خسیراب شو د هغې نه بعد مونږ لشکر روان کو چې کله مخکې وته نو په کم ځای پورې چې لشکر وو عقل د صرف باران شو د هغې نه په باران نه وشوي. د نبی عليه الصلاه والسلام دا دعا اثر نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ساعه العسره نه دغه مراد دی. لقد تاب الله على النبي او په تحقیق سره مهرباني وکړه الله تعالی په نبی عليه الصلاه والسلام باندې والمهاجرین او مهاجرین صحابه باندې والانصار او انصار صحابه باندې الذين هغه صحابه اتبعوه في ساعه العسره چې دوی تابعداري وکړه د سختۍ په وخت کې من بعد رسلنا ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم چې کاغشي به زړونه د یو ډلې د دوی نه دا نږدې ولا خبره یعنی دونه سخت تکلیف ثم تاب عليهم بیا الله تعالی مهرباني وکړه په دوی باندې انه بهم رؤوف رحیم او بشک الله تعالی مشفق او مهربان ذات دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما كان الله ونبي الله ليضل في گمراه کی قوما يقوم بعد اذ هداهم مستداغنا چاوی ته هدایت کړي حتی تر دې پورې یبین لهم چې بیان کړي ما یتقون هغه سيزونه چې ځان ته بچي هغه سيزونه چې ځان ته بچي. ان الله یقینا الله بكل شيء علیم پار سمن په هده ان الله یقینا الله له ملک السماوات ذبر بچي د اسمانونو د زمکو یحیی و یمیت ژوند کول کوي او مړ کول کوي او مالکم ونشته استو ذبر من دون الله ما سوى الله من ولي ولا نصير نسوك دوسا من مددگار. لقد تاب الله يقينا الله باك مهرباني وكلا على النبي فنبي كريم صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والانصار الذين وقانصار هغباني اتبعوه شيخ تبعي كيوا في ساعة الأسرة بعد صحوة
من بعد ما كادوا خداعنا يزيغ قلوب فريق فوقشوا يزرون دا يوردلي منهم دلونا ثم تاب عليهم بأن لبك توبة قبل القدوي إنه يقين الله بهم بدي صحابة كرام واني رؤوف الرحيم نرمي كون كي أرحم. اللهم صل على سيدنا محمد.